نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ویل کېږي چې کله شیطان حضرت موسی علیه السلام سره ملو شو، نو شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې ته خو د الله رسول یې. هغه ورته چې ته الله ته زما دپاره سوال وکړه چې الله رب العالمین زما توبه قبوله کړي. موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه، ورته یې ای موسی ویده ته ووایه چې لاړ شو د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه او په خپلو ګناهونو باندې توبه وباسه، زه د الله طرفه معاف یم. کله چې موسی علیه السلام شیطان ته وویل، شیطان په خندا شو. شیطان ورته وایي ما ورته په ژوندوني نه راکړه چې هغه ژوندی و، اوس خو هغه وفات دی، اوس به ورته څه سجده وکړم. زما عزتمندو وي دا شیطان به الله رب العالمین پر ورځ د قیامت د اور په کرسۍ باندې تړلی وي او د اور په زنځیرونو باندې به تړلی وي، او الله رب العالمین به د ده په دې مرۍ کې د لعنت یو توپ ور واچوي، او بیا به الله رب العالمین فرشتو ته حکم وکړي چې دې جهنم ته ورولئ. فرشتې به ډېر زورونه ولګېدې به جهنم ته ورغورځوي، خو دې به نشي ورغورځولی. بیا به الله رب العالمین جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړي چې ځان سره 80,000 فرشتې کا او دې جهنم ته ورله. هغه به ځان سره 80,000 فرشتې هم کړي، خو دې به نشي ورغورځولی جهنم ته. دقسې بیا به اسرافیل علیه السلام ته ووایي چې 80,000 فرشتې ځان سره کړه او دې ورغورځوه، هغه به هم نشي. بیا به اسرائیل علیه السلام ته ووایي، هغه به هم نشي. الله رب العالمین به ورته وایي ما دا څونه فرشتې پیدا کړي دا ټول فرشتې تاسو ځان سره کړي، دا ټول کائنات تاسو سره شي، خو به تاسو دې جهنم ته ونه غورځوي. ولې چې زما د ده پرې مرۍ کې د لعنت توپ ور اچولی دی، دا د هغې دومره وزن دی چې تاسو دې نشئ اوچتولی. ګوره ټول دنیا او د ټول کائنات راویوځئ شي، دې جهنم ته نشي ورغورځولی چې تر څو ما نه وي ورغورځولی. د شیطان ده په 7 اسمانونو کې وخت تېر کړی دی، په هر یو اسمان باندې د جدا جدا نوم و. په لومبي اسمان باندې د شیطان نوم چې کوم دی نو هغه عابد و. په دویم باندې بیا د ده نوم چې کوم دی نو هغه زاهد و. په دریم اسمان باندې بیا د ده نوم عارف و. په څلورم باندې بیا د ده نوم چې کوم دی نو هغه ولی و. په پنځم باندې چې کوم دی نو بیا د ده نوم هغه متقي و. په شپږم باندې چې کوم دی نو د ده نوم اسرائیل و. او په 7م اسمان باندې بیا په لوح محفوظ کې لیکل شوي د ده نوم ابلیس چې دا ابلیس دی. زما عزتمندو الله رب العالمین چې کله دا شیطان د ابلیس د بر اسمان نه راوغورځو نو د ده مخې مسخه کو. مسخه مطلب د ده مخې د خنزیر په شکل کې کو، او د ده سر یې د اوښ عمره کو، او د ده شونډان چې کوم دي نو دا یې د سنډا د شونډانو په شانتې د میخ شونډانو په شانتې کړل چې د ده نه به راځوړند دي. او قسمه قسمه کتابونه لیکلي دي چې د ده شکل په قسمه قسمه طریقو باندې مسخه شو. د څنګه کله د ده مخ څنګه دی، څوک یې څنګه ذکر کوي، څوک یې څنګه، خو بهر کې د ده دا مخ بې انتها مسخه شو. بیا الله رب العالمین ده ته ووایي چې ځه ما چې څومره د آدم علیه السلام اولاد پیدا کړل په ټولو باندې مې تا له غلبه درکړه، د دوی په رګونو کې هم ته ګرځېدی شي. نو یو ورځ بیا آدم علیه السلام الله ته وایي چې الله تا خو شیطان له په خپلو بندګانو باندې غلبه ورکړې ده. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې آدمه چې زما یو بنده ستا اولاد چې کوم دی چې هغه یو نیکي کوي زه به ورله 10 نیکۍ لیکم، چې یو ګناه کوي یو به ورله لیکم. او بله خبره ده چې تر مرګه پورې چې تر څو په دوی کې ساه موجود وي د توبې دروازه به دوی ته کلو وي. زما عزتمندو لږ د فکر مقام دی، لږ د سوچ مقام دی چې هغه شیطان چې الله رب العالمین موږ ته په قرآن کې فرمایي چې دا ستاسو د نیکه د آدم علیه السلام دشمن دی، نو چې الله رب العالمین تا ته ووایي چې ستا دشمن د دشمن د ښکارم دی، نو د هغې دشمن نه ځان ساتل دا ډېر انتهایي ضروري دی. الله رب العالمین به هر 1000 کاله پس دا شیطان د جهنم نه روباسي. دې شیطان ته به وایي چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه، په خپلو ګناهونو معافي وغواړه، نو زه جنت ته ځم. دې به ورته چې نه الله را جهنم راله ښه دی، خو زه سجده نه کوم. دونه کبر دومره لوی ده په دې شیطان کې، د کبر او د لوی نه به ځان ساتو. بعضې انسان به هسې بې ستاو سره کبر او لوی ساتي دي. د کبرجن انسان ته ځان داسې ښکاري لکه یو سړی چې د غر د څوکې را پاسه ودرېږي او دې ښکته ګورو د ښکته خلک دته واړه واړه ښکاري،
حالانکه دا واړه خلک چې دته ښکاري چې دوی بر وګورو نو دوی ته دا کبرجن انسان دونه ښکاري. دی وایي چې ما ته را خلک دونه ښکاري، دا خلک وایي نه مونږ دته نه وي دی مونږ ته دونه ښکاري. دی وایي چې یاره زه را کبر کوم دا لویي کوم په دې به زه ډېر ښه ښکارم. بعضې انسان ډېر کچه کارونه کوي نو ځان به د لویۍ نه ساتو. الله رب العالمین فرمایي الکبریاء ردائي چې دا لوی دا زما جامه ده او زما په جامه کې چې څوک ما سره رادننه کېږي ژوند به ولې تریخ کړم. لویۍ دا یو الله سره خوند کوي، باقي هېچا سره خوند نه کوي. الله رب العالمین د مونږ او تاسو د لویۍ نه وساتي او الله رب العالمین د مونږ او ستاسو ایمان